دا یو ملګري سوال وکړو چې کله یو کس ته دعوت میلاو شي د حرام خوراک کولو دپاره نو دله څه کول پکار دي؟ ځکه چې حدیث کې راځي چې اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، که چاته د خوراک دعوت میلاو شي دا به خامخه قبلی نو حرام خوراک دی، یا خدا چې هغه خوراک حرام دی، خنزیر دی، شراب دی. دویمه طریقه داره چې دا په حرامو پیسو باندې اخیستی شوی دی، یا داره چې په هغه ځای کې ډمانې دي، بې پردګي ده. نو دلته به سړی څه کوي؟ جواب دا دی چې که دته یقین حاصل دی چې دا خوراک حرام دی نو بیا به نه ځي. مخکې نو ته پته ده چې دا حرام خوراک دی، نه به ځي، ځکه چې حرام خوراک به سړی خېټې ته نه اچوي. او لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، دا د زیاتي په کار کې د هغه سره تعاون دی د ګناه په کار کې. البته که دا چېرته لاړو د چا خوراک له نو هلته به تپوس نه کوي چېرې دا حلال دی که حرام دی. نبي علیه السلام فرمایي د مسلمان خوراک له چې لاړلې نو که سکاکو نو سکې، که خوراکو نو کوې، او داسې مه وایه چې دا حلال دی که دا حرام دی. د مسلمان باندې ښه ګمان وکړه، ظن المؤمنین خیره. خو که د مخکې نه تا ته پته ده چې دا مال حرام دی نو بیا مزه. البته بعضې خلک داسې وي چې هغوی حلال هم ګټي حرام هم ګټي، او د هغوی دعوت به څه کوي سړی. او د هغې باره کې خبره دا ده چې سړی حلال هم ګټي حرام هم ګټي، ټول مال حلال هم نه دی، ټول حرام هم نه دی. نو که د مصلحت په خاطر باندې هلته لا نل شي نو ګناهګارېږي به نه، خو بالفرض که لاړو نو دا خوراک بیا کولی شي، ځکه چې ټول حرام نه دی. دا دی نیت د حلال وکړي چې زه به کې هغه حلال خورم، ځکه چې یقینا په دې کې حلال موجود دی، یقینا په کې حلال موجود دی. بل یو سوال دی چې